عمل کوا، مختصر عمل کوا، خو په اخلاص باندې کوا، په اخلاص په صحیح نیت باندې عمل کوا. خیر دی که دا عمل وړوکی دی، خیر دی که صدقه وړه ده، خیر دی که عمل مختصر ولې نه دی، خو په اخلاص باندې کوا، په صحیح نیت باندې کوا. الله رب العالمین به دې ته ډېر لوی وزن ورکړي. د قیامت په ورځ باندې به ستا تله د نیکو چې کوم دی هغه ډکه کړي. الله رب العالمین دې ته نه ګوري چې دا عمل وړوکی دی که دا عمل غټ دی. الله رب العالمین په دې کې صرف اخلاص ته ګوري، ځکه چې د قیامت په ورځ باندې به اعمال چې کوم دي هغه تللی کېږي، هغه به شمارلی کېږي نه، هغه به وزن کېږي زما عزتمندو. او هر هغه عمل به زیات وزني وي چې په هغې کې اخلاص وي زما عزتمندو. د دې متعلق در سره یو واقعه د امام غزالی رحمه الله ذکر کوم چې ډیره د عبرت نه ډکه ده. امام غزالی رحمه الله څوک دی؟ ډیر لوی مصنف دی، ډیر لوی مفسر دی، لوی لوی تفاسیر او لوی لوی کتابونه چې کوم دی هغه لیکلي دي، لکه احیاء العلوم واخلا، لوی لوی کتابونه یې لیکلي دي. دی چې کله وفات شو نو چا په خوب کې ولیدو، چاته تپوس وکړو، یو بزرګ په خوب کې ولیدو، تپوس یې ترې وکړو الله رب العالمین در سره څه معامله وکړه؟ نو ده ورته ویې ویل الله رب العالمین زما مغفرت وکړو، بخښنه یې راله وکړه، خو بخښنه یې راله هم په یو مختصر او ناشنا طریقه باندې وکړله. ده ته تپوس وکړو څرنګې؟ وی کله چې الله رب العالمین ته مخې ته شوم، الله رب العالمین ما ته وفرمایل چې ځه ما ستا مغفرت او ستا بخښنه وکړله، ته مې معاف کړي. نو د الله رب العالمین رانه تپوس وکړو چې تا ته پته نشته چې ما ستا بخښنه په څه باندې وکړه؟ نو ما ته تپوس وکړو چې الله رب العالمین زما مغفرت او زما بخشش ته په څه باندې وکړو؟ دوی ما سوچ کوو چې ما خو لوی کتابونه لیکلي دي، لوی تفاسیر مې لیکلي دي، په هغې باندې به زما مغفرت شوی وي. الله رب العالمین راته وفرمایل چې نه، ستا بخښنه مې نه په تهجدونو کړې ده، نه مې په عباداتو کړې ده، نه مې په تفاسیرو لیکلو کړې ده، نه مې په نور څه باندې کړې ده. ستا بخښنه مې په یو مختصر او معمولي څیز باندې کړې ده. هغه څیز څه دی؟ هغه څیز دا دی چې تا یو ځل چې کوم دی نو خط لیکو، کتاب دې لیکو، تصنیف دې لیکو، نه خط دې لیکو، کتاب دې لیکو، او په دې وخت کې ستا په پین باندې، ستا په قلم باندې یو مچ راغی، د هغې په هغه څوکه باندې کېناستو. تا لږ ساعت دپاره د خپل پین او د خپل قلم چې کوم دی ودرو، د دې لپاره چې دا مچ چې کوم دی تږی شوی دی، لږ ساعت کې دی د دې نه دا صحیح وڅکي او بیا چې کوم دی نو بیا به زه خپل لیکل کومه. نو په دې لږ ساعت ایسارېدو باندې چې زما د رضا دپاره زما په یو مخلوق مچ باندې هغه تا چې کوم دی نو څه چل وکړو، احسان وکړو، نو د هغې په وجه باندې ما ستا مغفرت وفرمایه. زما عزتمندو، نو الله رب العالمین ډېر غني ذات دی، ډېر مهربانه ذات دی. پته نه لګي چې د انسان مغفرت او بخشش او بخښنه په څه باندې کېږي. عمل کوه، په اخلاص باندې کوه، خیر دی که مختصر دی، خیر دی که معمولي دی، خیر دی که لږ دی، خو اخلاص پکې ضروري دی زما عزتمندو. او که اخلاص پکې نه وي که نه، نو که په کروڑاو روپۍ چې کوم دی نو هغه ته وشیندې په دې خلکو باندې، جوماتونه جوړ کړي او کویان وباسي او هر څه وکړي، خو چې اخلاص پکې نشته که نه نو هېڅ فایده درته نه کوي، د قیامت په ورځ به در نه ده. الله رب العالمین د دې په باره کې هم تپوس کوي، مال مې درکړی په څه طریقه باندې چې دی نو هغه خرڅ کړی دی؟ که ته وایې چې ما ستا لپاره خرڅ کړی دی، نو الله به وفرمایي نه، د نوم دپاره چې خرڅ کړی دی، هغه نوم چې کوم دی نو ستا دنیا کې شوی دی، قیامت کې به یې پړمخ جهنم ته ګذاري. زما عزتمندو، نو اخلاص شرط دی په عمل کې. ویډیو د ثواب په نیت د خپلو دوستانو سره ضرور شیر کوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.